الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بیت المقدس د مسلمانانو اولنۍ قبله ده او دریم هغه حرم دی چې ورتلل او لمونځ پکې کول د نورو ځایانو نه زیات ثواب لري. بیت المقدس د انبیاء کرامو زانګو ده او د اعلی امامتۍ ځمکه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ټولو پیغمبرانو ته امامتي ورکړې وه او بیا د همدې ځای نه اسمان ته وختلو. مسلمانانو 1400 کاله د دې پاکې خاورې په ساتلو کې بې شمېره قربانۍ ورکړي دي. نو هیڅوک په هیڅ دلیل دا ځمکه د مسلمانانو نه نشي جدا کولی. برابره خبره ده چې امریکا وي او که اسرائیل وي او که د کفر ټوله نړۍ وي، د کفارو نه د دې ځمکې ازادول داسې فرض دي لکه 15 وخته لمونځ چې فرض دی. هر مسلمان چې د دنیا په هر ځای کې وي شرعي مسؤلیت لري چې د خپل وس مطابق د بیت المقدس په ازادولو کې خپله برخه واخلي. د بیت المقدس په ازادولو کې سر او مال قربانول بهترین عبادت دی او په دې لاره کې مرګ عظیم شهادت دی. د اسلامی ملکونو مشران دی یوازې په غندلو باندې اکتفا نه کوي او یوازې د ښځو په شان د خپل ګریوان په شلولو په دې اکتفا نه کوي، بلکې عملا د اسلامی ملکونو په مشرانو باندې دا فرض دی چې په اول قدم کې د امریکا او د اسرائیلو سفیرانو شړي، د امریکا او د اسرائیلو سره سیاسي روابط غوڅ کړي او په دویم قدم کې ورباندې فرض دی چې فوزي اقدام وکړي. کومو ملکونو چې مخکې د تروریزم د پروپاګند په نوم باندې د امریکا سره همکاري کړې ده او کوي یې، هغوی د بیت المقدس په غصب کې د امریکایانو همکاران بللی شي. همدوی امریکایانو ته د بیت المقدس د غصبولو جرأت ورکړو. که د افغانستان او عراق په غصبولو کې مسلمانانو د امریکایانو سره همکاري نه وی کړې نو نن به امریکا هیڅ کله د بیت المقدس د غصبولو جرأت نه کړی. خصوصا د حرمینو وهابي منجاورانو که د کعبې د رب په ځای ټرمپ ته سر نه وی ټیټ کړی نو نن به امریکا هیڅ کله د بیت المقدس د غصبولو جرأت نه وی کړی. همدارنګه که اسرائیلي شمعون ایلیاټ چې ځان په ابوبکر بغدادي مشهور کړی دی او اسرائیلي داعشیانو دوی که په عربي نړۍ کې القاعده نه وی ځپلی نو بیا به امریکا دومره په اخلاص او دومره په خلاص زړه جرأت نه وی کړی چې د مسلمانانو محترم مقدس ځمکه غصب کړي. نو که مسلمانان نن هم راویښ نشي نو بعیده نه ده چې امریکایان د مسلمانانو په نورو مقدسو ځایونو هم حملې وکړي او غصب یې کړي. ځکه ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مخکې نه ویلي و چې که زه ولسمشر شم نو بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنم او په دنیا کې به اسلام له منځه یوسم. لہذا ټول مسلمانان دی په ټوله نړۍ کې د امریکایانو په خلاف خپلې مبارزې ته تر هغې پورې دوام ورکړي تر څو چې یا شهیدان شي او یا بیت المقدس د یرغلګرو یهودیانو او صلیبیانو د ولکې نه آزاد کړي.